अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल. نننې ویډیو کې به موږ د زکات په باره کې چې دی MCQ دغه به سټډي کوو. موږ د روژې د نماز او کلمه شهادت په باره کې ویلو چې د هغې MCQs ټوټل موږ څو ډسکس کړي وو. په دې دغه کې چې دی روژه چې دی نو هغه موږ روژې په باره کې هم موږ یو څو MCQs سټډي کړي وو. په دې ویډیو کې به موږ د زکات په باره کې ټوټل MCQs چې دی هغه به موږ ډسکس کوو. اولنی نمبر MCQ دی زموږ سره چې روزه زکات کی لغوی معنی کیا ہے. د زکات لغوی معنی چې دا هغه څه شی دی فاک کرنا. ټیک شو. زکات چې دی دا زموږ سره د ارکان اسلام څلورم رکن دی. څلورمې رکن چې دی هغه زموږ سره څه دی دا زکات دی. ټیک شو. بل دویم نمبر MCQ دی چې زکات کی ابتدائی احکام کب نازل ہوئے. مطلب زکات چې دی دا هم زموږ سره په 2 هجری کې چې دی دا څه شوی دی پرس شوی دی. ټیک شو. احکام دا غي نازل شوی مطلب پرس شوی دی. نو زموږ سره روزه او زکات چې دی دا دواړه په 2 هجری کې چې دی څه شوی دی نه پرس شوی دی. مصارف زکات کتنی ہے دا کوېسچن چې دا ډیر زیات راځي. د زکات مصارف چې دی زموږ سره دا بالکل په کلا وګونو اوره چې سودی 8 مصارف دي. ټیک شو. 4 نمبر MCQ چې صدقه فطر فرض ہے. صدقه فطر موږ څه ته وایو سرسایي ته وایو. نو دا په چا باندې فرض ده؟ نو تمام صاحب نصاب مسلمانانو پر. ټیک شو. په ټول صاحب نصاب مسلمانانو باندې څه ده صدقه فطر یا ورته موږ سرسایه ورته وایو دا فرض ده. ټیک شو. دولت صرف ان لوگوں کے درمیان نہ رہے جو امیر ہے یہ ایک مقصد ہے. ټیک شو. دا زموږ سره د دې د زکات یو مقصد دا دی چې د دولت صرف د دولتمندو سره نه او چې غریبو ته هم د مال چې دی نو دا ورسي. ټیک شو. 6 نمبر MCQ چې زکات نه دینے والوں کو د زکات چې چا نه دی ورکړی نو هغه ته کافر کہا گیا. هغه ته کافر ویل شوی دی. ٹھیک شو. بل 7 نمبر زکات نه دینا گناہ کبیره ہے. گناہ کبیره سے کیا مراد ہے؟ وی زکات چې څوک نه ورکوي نو هغه گناہ کبیره کوي او گناہ کبیره چې دی نو هغه موږ غټ گناہ ته وایو. بڑا گناہ چې دی هغې ته موږ څه شی وایو گناہ کبیره ورته وایو. 8 نمبر MCQ دی چې زکات کی احکام کی صورت میں آئے نو هغه زموږ سره په صورت توبه کې د زکات احکام راغلي دي. دا MCQs هم رډ MCQs دی. قرآن مجید میں زکات کا حکم کتنی بار دا هم زموږ سره ډیر زیات رډ MCQs دی. نو دا چې تاسو له درځي بحاث پیری چې د قرآن مجید کې د زکات خبره راغلي ده. ټیک شو. 10 نمبر MCQ چې جمع شده مال پر کتنی عرصه بعد زکات واجب ہوتی ہے. نو چې کله جمع کړی مال یو په هغې باندې یو کال اوسي نو هله پې زکات چې دی هغه څه کېږي واجب کېږي. ټیک شو. 11 نمبر MCQ دی چې زکات کا مکمل نظام کب نافذ کیا گیا. نو زموږ سره په 9 هجری کې چې دی په 2 هجری کې چې دی احکام راغلي او بیا په 9 هجری کې ټوټل نظام چې دی هغه په 9 هجری کې نافذ شو. ٹھیک شو. بل 12 نمبر MCQ چې اے نبی ان سے زکات وصول کرو تاکہ تم ان کو پاک اور صاف کر سکو. وای دا د قرآن مجید په کم صورت کې راغلی دی؟ نو دا زموږ سره په صورت محمد 2 سپاره چې دا 20 سپاره چې په هغې کې دا راغلی دی. ټیک شو. بل زموږ سره دی 14 نمبر MCQ دی چې زکات اور عشر کے موجودہ قانون کا نفاذ 1980 میں عمل میں آیا ہے. نو دا زموږ سره په 20 جون 1980 کې دا زموږ چې کوم نظام دی د زکات او د عشر نو دا په 20 جون 1980 کې څه شوی دی په نفاذ کې راغلی دی. ټیک شو. بل زموږ سره 15 نمبر MCQ دی چې مال کی وہ کم از کم مقدار جس پر زکات واجب ہے کیا کہا جاتا ہے. کله چې زموږ سره مالی او د هغې د ټول نه کم مقدار چې په هغې باندې زکات واجب کېږي نو هغې ته موږ نصاب ورته وایو. څه شی ورته وایو؟ نصاب. اے نمبر آپشن پکې زموږ سره ټیک آپشن دی. 16 نمبر MCQ چې کتنی قسم کی اموال پر زکات فرض ہے. نو زموږ سره په 4 قسمه مالونو باندې چې دی نو زکات څه دی فرض دی. ټیک شو. 17 نمبر چې قرآن میں کتنی بار نماز کے ساتھ زکات کا حکم. نماز او زکات صوم او صلات چې دی دا دواړه په یو ځای باندې کله راغلي دي نو دا زموږ سره څومره پیرې راغلي نو دا 32 پیرې چې دی نو راغلي دي. ټیک شو. بل 18 نمبر MCQ چې اسلامی کیلنڈر کے مطابق زکات کا موجودہ قانون 4 شعبان کو نافذ العمل ہوا سال. نو زموږ سره 1400 دی. ټیک شو. 1400 هجری او دغه چې دی نو زموږ سره څه دی 4 شعبان په دې کې نافذ العمل شوی. ټیک شو. بل 19 نمبر MCQ دی چې پاکستان میں مرکزی زکات فنڈ کی حساب کتاب کو کون چلاتا ہے. د زکات چې دی د هغې فنډ حساب کتاب چې دی هغه ایڈمنسټریټر جنرل ورته وایي هغې څه کوي هغې چلوي. ټیک شو. بل 20 نمبر چې ایڈیٹر جنرل مرکزی زکات فنڈ کی سالانہ رپورٹ کو پیش کرتا ہے. ایڈیٹر جنرل چې دی نو دا زموږ سره د مرکزی زکات کمیټې چې کوم صدر هغې ته څه کوي د سالانه چې دی رپورټ چې دی هغه جمع کوي. ټیک شو. سونے کا نصاب کتنا ہے. نو دا زموږ سره هم رډ MCQs دی.
چې زمونږ سره ونی می تولې سره نو په هغه باندې زکات چې دی هغه څه کیږي واجب کیږي. او چاندي چې دا څومره چې زمونږ سره 52 تولې مطلب 52 پوره او نیمه توله سره نورې دا چې کله چاندي ست چې موږ سپین زر وایو نو هغه باندې څه کیږي زکات چې دی هغه واجب کیږي. کتنی بیړ بکریو پر زکات نو چې کله د سلويختونه سیوا د سلويخ بيزي یا د سلويختونه سیوا بيزي او هغه یو کال په تیرو زینو په هغه باندې څه کیږي زکات واجب کیږي. ٹھیک شو. مرکزی زکات کونسل کا چیئرمین کون ہو سکتا ہے؟ نو زموږ سره سپریم کورټ کا سابقه یا موجوده جج چې دی نو زموږ سره د مرکزی زکات کونسل چې دی دغه چیرمن کېدی شي. د دې علاوه بل سره نشي کېدی. یا زموږ سره مخکې جج پاتې شي یا موجوده چې کوم جج هغه کېدی شي. 25 नंबर MCQs दे چې مرکزی زکات فंड की एडमिनिस्ट्रेटर जनरल की हैसियत से कौन काम करता है؟ نو زموږ سره مذهبي امور کا سیکریټری چې دی زموږ سره دا کار کوي. ٹھیک شو. 26 नंबर MCQ है पाकिस्तान में 1973 की आइन में कौन सा आर्टिकल ज़कात से मुतालिक है? नोदाम सरा रेड MCQs दे 34 नंबर आर्टिकल ची देगा सरा द सब मुबारक दे द ज़कात मुबारक दे. ठीक शो. 27 नंबर MCQs दे ज़कात की हुक्म के अंदर 1973 की आइन का कौन सा आर्टिकल ज़िल्ला ज़कात उशर कम्युनिटी से मुतालिक है? नोदाम सरा 16 नंबर आर्टिकल ची देगा सरा द ज़िल्ली ज़कात उशर ची देगा द कमेटियां मुतालिक दे. ठीक शो. ची ज़िल्ला की बा कमेटी द ज़कात और द उशर कमेटी बा. ठीक शो. नो दा 16 नंबर او بل زموږ سره 34 نمبر چې دی هغه د صد صرف زکات په مطابق دی. ٹھیک شو. 28 نمبر چې کتنے اونٹ ہو تو زکات لاگو ہوگا چې کله 15 وخانو نو زموږ سره زکات چې دی هغه به لاگو کیږي. ٹھیک شو. بل زرعی پیداوار کی زکات کو کیا نام دیا گیا ہے؟ زرعی پیداوار چې کله زموږ سره د ځمکو پیداوار کیږي دا غي زکات ته موږ اوشر ورته وایو. ٹھیک شو. دا زرعی زکات هغه ته چې کوم د پټو پیداوار وشي او دا غینه زکات ورکړي نو هغه ته څه شي اوشر ورته ویل شي. کتنے بیل ہو تو زکات ہوگی چې کله د 20 نواله د 50 د 30 نواله د 40 پورې سو د بیل یا غواګان یا غواګانې او سو غویان دای نو په هغې باندې زکات واجب کیږي. ٹھیک شو. بل زکات کی مؤثر نظام سے خاتمہ ہو سکتا ہے طبقاتی نظام کا. ٹھیک شو. نو زموږ سره طبقاتی نظام چې دی هغه څه کیږي ختمېږي. ٹھیک شو. زکات و عشر آرډیننس 1980 کی سیکشن 2 کی کلاس دا کے مطابق تلو کې کمیټي نو دا زموږ سره ګران MCQs دی خو فټوار سرکل لیول کې سیکشن دا زموږ سره په دې باندې ځان فوه کوي. دا زموږ نه ډېر زیات ټایم اخلي. 33 نمبر MCQs دی چې 1980 کی زکات و عشر آرډیننس میں سونے سے متعلق متعین نصاب نو زموږ سره څه دی 87.48 ګرام چې دی دا زموږ سره د سونې مطلب د سرو زرو متعلق چې دی دا نصاب دی. ٹھیک شو. مطلب چې دومره سونه د چا سره نو په هغې باندې زکات چې دی هغه واجب کیږي. ایک سرکاری کارپوریشن ایک سال میں 1 بلین روپے کا فائدہ حاصل کرتے ہیں تو وہ زکات دینے کی ذمہ دار ہے. نو په دې کې زموږ سره چې 1 بلین پیسې چې دغه فائدہ حاصلوي نو هغه زموږ سره 2.5 میلیون چې دی هغه دومره پیسې هغه په زکات کې ورکوي. ٹھیک شو. زکات اکٹھی کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ عاملین ورته وایي. ٹھیک شو. کم خلک چې زکات دغه کوي عاملین هغه ته وایي چې کم خلک زکات راغونډوي. ټیک شو. بل زموږ سره اوشر کې کیا معنی ہے؟ اوشر مطلب دی لسما حصہ 10واں حصہ هغې ته موږ څه شی وایو اوشر ورته وایي. خمس ته کیا مراد ہے؟ هغه زموږ سره 1/5 پنځمه حصہ چې دی نو زموږ سره څه شی دی خمس ورته وایي. ٹھیک شو. 38 نمبر MCQ چې نبی پاک صلی الله علیہ وسلم نے یمن سے زکات اکٹھا کرنے کی ذمہ داری کس کو سونپی نو هغه زموږ سره حضرت معاذ بن جبل ته یې څه کړی د یمن زکات راغونډولو هغه چې ونه هغې ذمہواري د چا والا کړې وه. ٹھیک شو. زکات کی سال کا مطلب کیا ہے؟ زکات کی سال کا مطلب کیا ہے؟ نو د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی چې 1 رمضان سے شروع ہونے والا ہجری کال هغې ته څه شي هغې ته د زکات کال وایي. ٹھیک شو. بل زموږ سره 1980 40 نمبر MCQ دی چې 1980 کی ترمیم شدہ زکات اور عشر آرڈیننس کے تحت کون اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ سیکشن 3 کے مطابق زکات سے استثناء کا اعلامیہ درست ہے؟ نو په دې کې فیډرل شریعت کورټ چې دی نو دا به یو سړی چې دی د زکات نه استثناء مستثنا کوي نو د فیډرل شریعت کورټ چې دی مستثنا کولی شي. ٹھیک شو. 41 نمبر MCQs دی چې زمین کا مالک عشر سے مستثنا ہوگا جس کی زمین کا پیداوار کم ہوگی. چې کله زموږ سره د 2000 کیلوګرام سره 2000 کیلوګرام غنم دی د هغې نه د یو سړي آمدن کم کیږي د پټي نو هغه څه دی په هغې کې په هغه باندې زکات چې دی نو نه دی واجب. ٹھیک شو. بل زموږ سره فی کې سے کیا مراد ہے؟ نو د دې مطلب دی چې آمدنی زمین سرکاري ځمکه به وي خو هغه به زموږ سره آمدنی مطلب آمدن به ترې راځي. خراج سے کیا مراد ہے؟ د خراج نه مطلب دی جنگ کې بعد غیر مسلمو پر ټیکس په چې کله جنگ وشي او د جنگ نه پس یو ملک فتح شو او یو کافر چې دی په هغه ملک کې اوسېدو نو په هغه باندې به د مسلمانانو یو څه ټیکس وي نو هغې ته موږ خراج ورته وایو. ټیک شو. صدقه فطر کا حکم کم نازل ہوئے؟ د صدقه فطر چې دی د مطلب موږ چې ورته سرسایه وایو نو د دې حکم چې دی دا په 2 هجري کې دا موږ په بل ویډیو کې هم دغه کړی چې په 2 هجري کې د دې حکم راغلی. ټیک شو.
45 नंबर MCQ چې اسلامي डिवीजन और مرکزی کونسل के اخراجات को डैश से पूरा किया जाता है. نو دا موږ سره مرکزی زکات فंड्स چې دی نه پورا کوي. ٹھیک شو. 46 نمبر MCQ چې مرکزی زکات فंड کی اکاؤंट को डैश چلائے گا. نو دا وسوک چلای نو دا صوبائی زکات کونسل چیئرمین چې دی به د مرکزی زکات فंड چې دی دغه اکاؤंट به چلای. ٹھیک شو. صوبائی زکات کونسل کے آڈٹ رپورٹ डैश के सामने पेश की जाएगी. نو دا به موږ سره د چا مخې ته پیش کیږي. نو دا به موږ سره د مرکزی زکات کونسل مخې ته کیږي پیش کیږي. ٹھیک شو. 48 نمبر MCQ से ابتدائی मुस्लिम दौर में गैर आबाद जगहों पर दफन खजानों पर ज़कात टोटल खजाने का निस्फ मुकर्रर थी. ٹھیک شو. چې کله به مخکې چې دی نو چې کله به چا خزانه ومونده نو نیمه خزانه چې دی نه په زکات کې ورکوله. ٹھیک شو. 49 نمبر MCQ से زکات और उशर آرڈیننس 1980 के मुताबिक अवामी अस्पताल से इलाज का इस्तिहकाक को डैश मुतयन करेगा. नو دا موږ سره अस्पताल एडमिनिस्ट्रेटर چې دی به متعین کوي. ٹھیک شو. 50 नंबर MCQ چې लोकल زکات और उशर कमेटी के मेंबरान को डैश को बुजुर्ग मुसलमानों के इज्तिमा में चुनेंगे. ٹھیک شو. دا به موږ سره د دې خلکو په مخ کې سکیږي سلیکټ کیږي. تحصیل کمیټي مستقل مشتمل ہے. تحصیل کمیټي چې باغی کې به موږ سره 12 اراکین جن में 2 خواتین دا 4 خواتین 12 کسان به باغی کې بسلور صحیح خدي به پکې. ٹھیک شو. بل موږ سره 52 نمبر MCQ چې زکات اور عشر کے معاملات سے متعلق چیف ایگزیکٹیوز ہے. نو دا موږ سره سره موږ سره د مرکزی زکات کونسل چیئرمین اے نمبر دا آپشن چې دی موږ سره ټیک آپشن دی. 53 نمبر MCQ چې زکات کے احکام قرآن مجید میں کن آیات میں آئے ہیں. نو دا موږ سره په سورۃ توبه آیات نمبر 20 کې چې دی نو دا څه شوی دی راغلی دی. ټیک شو. دا موږ سره د زکات مطابق ټوټل MCQ ټیک شو چې زکات کله فرض شوی دی د زکات مطابق چې دی نو